ووتو سوجو سټیشن ته موږ راورسېدو او بس اوس په ځو دلته زموږ ملګري دي هغوی ته به ځان رسوو ښار ته به ځو انشاءالله ځای کې ځو په یو شریکه باندې دا موږ رالو سوزو ته راورسېدو او دا ملګري په ټرین سټیشن کې موږ فواد بی او کرامت بی ریسیو کړو ملګرو سره موږ شپه وکړه او بس اوس روانېږو ځان مو تیار کړو او اوس سټي د سیر لپاره موږ روانېږو ځای کې ځو موږ روان یو سټي به ایکسپلور کوو کرامت چرته به ځو انشاءالله اوله زموږ چې کوم ډیسټینیشن د هغه دوشهو لیک دی چې هغه نږدې زموږ 4 کیلومتره لري او بیا به د هغه نه پس ځو جنجي لیک ته به جنجي لیک کې کوم مشهور او ښایسته ځای دی آیکان دی هغه ته به ځو د هغه نه پس د هغه نه اخوا تقریبا 6 کیلومتره کې یو بل سټریټ دی ډېر زیات مشهور دی چې سوزو په هغه په نوم باندې یادېږي بیا به هغه ته ځو که هغه موږ اوسګار وختي شو ستاسو ټایم و بیا سوزو ګارډن دی بیا به انشاءالله صحیح ده نو ځای چې ځو انشاءالله دا د سوزو ښار مین یونیورسټي کوم چې سوچ یونیورسټي ورته ویلی شي د هغه ده زموږ چې کوم ملګري کرامت بی فواد بی ایاز بی او اورنګزیب او کفایت بی دا ټول دلته سبق وایي چې دلته دې ځینې خپل ماسټر او پی ایچ ډي ډیګریز په سلسله کې دلته دي او یقینا دا یونیورسټي ډېره ښه یونیورسټي ده او دا ملګري ټول پښتانه یقینا موږ له ډېر زیات عزت راکړو او موږ سره خپل ټایم وقف کو او دغه شان موږ سره ګرځي او دا ښار ایکسپلور کوي سوزو چې کوم سیټي دی انتهایی ښکلې سیټي کوم چې روډونه انتهایی صفا انتهایی ښکلي دواړو طرفونو ته رنګارنګین او شنه بوټي او دلته هوا ډېره زیاته فرش خلک ډېر زیات نایس او یقینا دلته ژوند یو ډېر ښکلی او معیاري ژوند تېروي دا خلک مونږ دلته سوزو کې په دوشهو لیک کې یو دوشهو لیک کې یو تاسو کتلی شئ ماشاءالله ډېر ښکلی ښایسته او فرش هوا ده دلته انډرګراونډ کوم چې روډ دی هغه هم د دوشهو لیک نه لاندې دی هغه مخامخ چې کوم ښکاري بال غوندې کې دا د اکسیجن او د هوا لپاره سیسټم رایستی دی دا مونږ دلته په دوشهو لیک کې یو زموږ سره ملګري دلته فواد اورنګزیب او ایاز بی دی او دا ماشاءالله ډېر ښکلی سیندري ډېر فرش هوا ده تاسو لیدی شئ تاسو راتلي فواد بی بس ډاکټر صاحب مو کوی دا ډېر ښایسته ځای دی تاسو مو خپل لاګل دا ډېر حاصل ډېر مننه اورنګزیب بی تاسو بس ډاکټر صاحب دا خو ډېر زبردست ځای دی د اوبو غاړه ده او دا ټول ویو د دې ځای نه ښکاري ډېر ښکلی ویو ورکوي بلکل دې سایډ ته پکې یو چرچ هم دی صحیح نو مونږ خو اکثر راځو دلته کې ډېر انجوای کوو صحیح ایاز بی ستاسو سره انجوای ده ستاسو د راتلو سره دی او خوند چې ډېره مننه الله عزت ځای چې زه نور هم ایکسپلور کوو انشاءالله دوشهو لیک یو قسمه بوټي دي او په اوبو کې دننه دي تاسو لیدی شئ ماشاءالله او ډېر ښکلي شین بوټي دا دوشهو لیک یقینا ښکلی ځای دی کوم چې نوي خلک ودونه وکړي نو دلهن دلته راځي او خپل تصاویر کوم چې اولنی د واده تصاویر دي هغه پکچرایز کوي او خپل میموریز او یادونو لپاره دا ساتي روډ دا ښار ډېر زیات ښکلی ښار دی دا د چاینا په اکانومي کې هم ډېر غټ رول ادا کوي ځکه چې دلته ډېرې زیاتې انډسټریز هم موجود وي هغه انډسټري کوم چې د فارماسوټیکل د نه علاوه اټوموبیل انډسټري د نه علاوه کیمیکل انډسټریز او نورې هم کنسټرکټیو ډېرې انډسټریز دلته موجود دي چې د ملک په اکانومي کې ډېر غټ رول ادا کوي